پیغمبر نه څوک تپوسو کی چې ستا د پیغمبره څه دلیل دی نو الله د دې پیغمبر په لاس یا په جبه داسې کار وکړي چې هغه سړی وویني چې واقعي دا خو د عقل نه خلاف دی او د دې پیغمبر نه صادر شو معلومیږي دا چې دا الله د یو طاقت ورکړ په ترمذی شریف کې حدیث دی یو باندې سراغه حضور پاک سره کېناست وی دا الله رسول است پیغمبر ویو وستاد پیغمبر دلیل سره وی کده د مخامه غونچک تا اشاره او کومه د اون نه راکوس شي او دلته کینی او بیا وته اشاره کوم خپل دې تورسی او بمنه یو بالکل من نبی رسول الله غونچک ته اشاره وکړه ادا کجوري غونچک راغی او د حضور پاک د خپوت کې کېناستو راکوشو بیا وته اشاره وکړه خپل ځای ته لاړ هغه پوه شو چې دا خدا عقل نه کار خلاف کار دی سړیو کو بس دا د دلیل شو باندې سی په هغه وخت کلمه د ایمان او خدای پاک مسلمان حضرت موسی علیہ السلام لم خدای معجزه ورکړي او پیغمبر علیہ السلام لم حضور پاک فرمایي کم پیغمبر لچ خدای سونه ډېرې معجزې ورکړي امت به ډېری او کم پیغمبر لچ خدای سونه غټه معجزه ورکړي نو امت به غټي ډېر بای کم پیغمبر لچ خدای داسې معجزه ورکړي چې هغه همیشئ امت به همیشئ وی مال چې خدای کوم معجزه را کړی دا د قران شریف په شکل کې دا ډېر هم دا مسائل پکې ډېر دي احکامات پکې ډېر دي مقاصد یې ډېر دي امت په ممډیر ان شاء الله او دا معجزه غټه ده امت په ممغټي او دا معجزه تر قیامت پورې جاری ده ختمېدو والا نه ده نو امت په مم تر قیامت پورې موجوده الحمدلله موسی علیہ السلام له خدای ډېرې معجزې ورکړې د هر پیغمبر معجزه ګورې د کمال ده ځکه دا د خدای له طرف نه یو طاقتي پیغمبر سره کله چې فرعون لراغې او فرعون له دعوت ورکړي چې ته په ما ایمان راوړه موسی علیہ السلام ته خدای ویل چې اذهب الى فرعون انه طغى لاړ شو فرعون له دعوت ورکړه سرکشه چې دا سرکشي پرېنه ولی سرکشه دی ځکه زما په مقابله کې ځان ودرولې دی چې زه خدای یم او انا ربکم الاعلى رکوټ خدایم نه غټ خدایم دونه سر اوچت کړی دی نو لاشه دعوت ورکا نو موسی علیہ السلام وتوی الله اغي تر بسکم یو خو د اغي په ما یو بدل پورې دی یو سړی ته مې عقل خو سوک به ورک مړ شوی دی بل زما جبا ان خلی صفا خبر نشم کوله نو مال یو مرګري مراکا او دریمه خبره دا چې زما غي ته هم د پیغمبر هم زما خبره باوي څنګه مانی یو دلیل امراله راک رب العالمین ورته درې والا خبره برابر کړي وی ذات داسې دلیل بدر کم چې فرعون بستا مخ کې ترتم نشي کول او د مرګرتیا د پارستارور هارون هغه ما پیغمبري ورکړه ابد مرګري مدد بد سره کې او دلیل بده دی چې وی دا کونټه د پزمکه او غرزوا نو چې کونټه پزمکه او غرزول دا غینه یو دها خمار جوړ شو موسی علیہ السلام ته ویری درست شو ویلا تخف مې یریګا روانه دا کونټه چې ګوتې یوړي واپس ته کونټه جوړ شو او دا لاس ته د ګریوان کېو منډه چې لاس یې ګریوان کېو منډه او راوي وستو نورانه کوله شغلې کوله من غیر سوء آیت اخرى دا سنه چې برګي مرز په لګېدل نه لکه د بجلی او دا دیوی په شان رانه کوله زدا دو دې نه خښوي هارون علیہ السلام وتلار کې استقبال کو غل الله پیغمبري ورکړي وا او دعا لاړ فرعون ته مخامخ په دربار کې ودرېد تاسو کې لکه زموسایم دا مرور دی هارون او ته موسی او سره راغلی تا باندې خو زمونږ بدل پورې دی ته خو زمونږ مطلوب دی پسې ګرځو زمونږ سړی دی وجلې دی
هغه ته خبره پرې د الله رسول تعالی راغلی ما او تب الله ذات منو ایمان پر راوړه. فرعون ته دا خبره کو زه خدایم ته ما ته دا خبره کې رب خو زیما تا سره د پیغمبره سنه خدا خله نه ټکی وته. حضرت موسی علیہ السلام فوراً ہوتا امسا غردو چې امسا غردو له اجدها خامار ته جوش بس خله وازکړه چې وازکړه په فرعون رو پریوت او روان شو فرعون پسې وی شي قابو کا فرعون خو یې ته کدا خله هوا چولا او د مریض کې خو غټ خامار دی زری کونټه لګوت یوړي مار لا واپس ته کونټه جوړه شو بس روپ په پریوت کدا نه نو ممکن نه چې موسی علیہ السلام ته لاس چولوي جیل کې چولوي او نقصان ولا ورکړي. من د الله پیغمبران یو او تعالی راغلی یو سرکشي دې پرې ده. ما ماشوم پیغورونه وته شروع کړ نن سبا خلک پیغورونه ورکي کنه ورکي ماش علم تر نربك فينا وليدا ماشوم مم نه وکړي پم نه لري درکړي ډوډۍ نه درکړي خوراک نه درکړي مون سره دی وخت نه تیر کړي تاسو سره ما سره دی کړي ورا پیغور خطرناک شي دی ورو چاله دی ډوډۍ ورکړه پیغور بوته نه کې دا ګناه چې چاله دی جامه ورکړه پیغور بنه کې او بعض خلق ول خیراتی شی ورکو پیغورونه وته کوي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى چاله دی شی د خدای په نوم ورکو نو پیغور بنه کې چې ما درکړي احسان به پېنه ورغله په جبه بوته نه چې داس ما تعالی غو وخت درکمړه نمک مردارا دا بنوي کدا شیر د خدای د پاره ورکړي نو په ډول احسان خېږي خدای به اجر درکړي احسانونه ولې خېږي نو هغه په احسانونه ورخې جوړ خو ګوته په نشي ورولې ګوته ورولم خو هغه سره خو کونټه ده او کونټه خو مصیبت ده غټ امساده او غټ مارته جوړيږي او چې لاس ترخ کې منډه آینه ناشنا راناګانې خته نو هغه په پټک الزام ولګو وی ته جادوګر داستا جادو دی وی نه دا زما معجزه ده وی نه جادو دی وی زدا سکو ز خپل جادوګر راغوالم تاسو سره مقابله وکړه ډیره خبره راغواله فرعون وی جادوګر راغوالم مصر په خوا د جادو دک خارو او ډیر زیات جادوګر به پکیو جادوګرو چې کوم مشرانو غیر غختل وې داسې یو سړی دی او هغه د کونټینا مال جوړي تاسو کول شي هغه یو بالکل مونږ کونټه اوسه کې چې د پړی نیم جوړول شي را خوشاله شو چې دام جادوګر دیم کول شي وې ښا راځي روزه مقرر کړه د اختر په اوس خلک د خپل کارونو نوزګار او میلې تراشي یوم الزینه نو هغه جادوګرو مشرانو ورته وی چې سیب که مونږ وګټله نو مونږ له څه انعام هم شته او که نشته بالکل انعامونه به هم در کوم پیسې به هم در کوم او تاسو به من المقربین تاسو نه به ما ته ډېر نږدې به یې د شورا او د اسمبلې منبران به دنوالم وزیران به دنوالم ورځ مقرر شو جادوګر راغله دنیا تماشې لره ورسېده د حضرت موسی علیہ السلام سره صرف خپل ورور د حضرت هارون علیہ السلام دو په دو فرعون دی او وزیران دی نن به د موسی د جادو پته لګي د مونږ په جادو یارای او د مونږ په جادو د خپل وطن نو باسي او وطن را نه قبضه کوي د سیاسي چال دی چې وی هغه خپل ماران کونټه راوړي او پړی راوړي او میدان کې وګرځول نو فاذا حبالهم وعصيهم
یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى. قرآن شریف کے اللہ فرمائی داغوی پڑی رسے او داغوی کونٹے داغی نماران جوڑ شو. خدا تے پا حقیقت کے ماران نو جوڑ نظر بندی کرے وا خلق تدا سے خکارے دل چی دا ماران دی لقے دل میدان کی سمرا مارانو یاو لک اتیا زرا یاو لاک او اتیا زرا ماران. موسیٰ علیہ السلام ہم پریشانی پہ لگوں دے رالا کہ خدا یو لک اتیا زرا دا خود دنیا رسے و ماران دی او کدما دا کونٹے نہ جوڑے گی دوی ہم جوڑ کر دا بس چل کے گی. اللہ تعالی چھے اون یرے گی گورے انکا انت الاعلا گٹستانا اغردا ودا کونٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کونٹے پزمکا اغردو چھے وی غردو لے او گٹا جہاتے جوڑا شوا دا سے اتحاد جوڑا شوا چھے غیف فوراً فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اغی چکم دا دروغ قصے پیسے شروع کرے وے اغا کونٹے ٹول الواق تیر کرل ٹولے خوڑل. تلقفو دا سے خوراک تاوی چی بندہ پیش خواندمونوے لکہ بعد شی کلکی نو چی سڑی خلیتا وردن نکی نو غاخونو باندے میدہ کئی پا جب کل یو غاخ تورلی او کل بلتا نو چی خمیدہ شی نو بے پا خلو وردن نکی او بعد نرم شیوی لکا الوا شوا یا فرنی شوا یا جوس شو نو چی اغا خلیتا بندہ وردن نکی نو اغیبا سو شواندم نوی نیخ پنیغا تیرے گی. تلقفو دا مانا بے دا شخوانا و دا غاخونو دا چوپلونا نیخ پنیغا چی سمر مارانو الواقع تیر کرل او مار روان شو پا فرعون پس چی ورغی بس اغا بندک رو خلقم غروان. خدای پاک داسا مصیبت تے تردی حدا پورے چی بعض علماء پا تفسیرونو کی لکلی دی چی فرعون نا پرتوگم پلید شو دستو نا پیو لگے تیزونو باران. موسیٰ علیہ السلام تے چغی شی قابو کا پزرگونو خلق پاگا مجلس کے دا یو بل دا خطون پریوتلو مردار شو او جادوگر خو پیگی مولا پا مولا پیگی چی دا مولا دیو کنن تاجر پیجنی چی دا تاجر دیو کنن دا قانون دی. ڈاکٹر پیجنی مالا کو بیو سری راشی او غالتا بیغا سٹسکوپا چولی او سپین کوٹ پہ مچولی زخو باویم چی لکا دا قابل ڈاکٹر دی خو چی بل ڈاکٹر راشی و سر دو خبرو کنو پتا و تو لگی چی دا جالی دی و کدا استی ڈاکٹر دی. ہر سڑی پخپل فن پوئیگی جادوگر پخپل فن پوئی دل چی دا موسیٰ علیہ السلام دا قصہ جادو ندے زمون دا خوک جادو او جادوگر دا بل جادو بندولے بشی اگی سے چل ولو کی اگر جادو دا سڑی بند کی اگی اگر خپل قصے نخرے اکڑے خود پوئی شو جادوگر کہ دا جادوگر ندے دا خدا پیغمبر دے او دے موجزہ دا بس غیر اختیاری طولو چغ اکڑے آمنا برب العالمین آمنا من پر رب العالمین باندی ایمان دے دا موسیٰ و دا ہارون پر رب زمون ایمان دے من مسلمانان دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کونٹے رو چتا جوالا واپس دا امسانا دا مارنا کونٹے جوڑا شو دا موجزہ شو. دا موجزہ دا موسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر دلیل جادوگر پیشو اگی خود تپتاو لگی در او فرعون خبر پا بل طرف وروارو لا وی دا تاسو صلاح کردوا هذا کبیرکم الذی علمکم السحر دا تاسو مش جادوگر دا چل دا تطول دخول او زوف مالم چل جوڑ کا دا قسطم شید مقابلہ جوڑ اکلا او تاسو چتا پریدم لا سوخ پی بدن پریکو دا اللہ پارشی کے حکمتی کہ دغا وقت کی دے مار ورمندہ کرے وے قسم دے دا فرعون بے الواق تیر کرے وے
لیکن الله وی چې نه لږ مهلت درکوم صبر درکوم ولې که خدای دې چې ته مسلمان کی نو صبر یې ورک نو بیا جګړه جوړه شوه نو الله موسی علیہ السلام ته وی چې زوس خوده بنی اسرائیل سره دا جادوګر مرګري دي بس پرې دا اوس علاقه او ته پرې دا وړه نیل د کار ګورم موسی علیہ السلام مخکې د سره د خپل قوم او فرعون ورپسې دریای نیل تر ورسېد خو موسی علیہ السلام پیغمبر چې کم کار کوي به د الله د خوښ نه کوي الله وته په دې لارځه بس چرال الیال اخ مخ کی دریاب دی پول پینشته کیشته نشته ما سره بلا قوم دی او شاته خو فرعون دی ان لمدرکون اوس عمر لاندې کی الله ویلا کله اس فکر چونه کی زه دې مدد کو دریاب تور رسیدل بیا موسی علیہ السلام الله خدای اوس بس کو کونټه سره نه ده تعالی مدا سے موجوده درکړې ده چې دا دریاب ته اوس چې دریاب له کونټه یو له پکې 12 لارې جوړې شي دا بل موجوده شي اوس که کونټه اوسه کې چې یو لوی لرګي راواله په دریاب یې رو بروا قسم دې پکې لار جوړه کی 12 لارې جوړې شي پیزاس دې په وردن نشو ستې پورې وتل سپکې روانو چې دې کې فرعون را رسید ادمره پورا حرامیو چې هغه خپل خلکو ته وی زما روب مولی ده وی دا زما خدای دا دریاب ما توشلید نو دشمن په وړې ده جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی چې دې را رسید نو اس خو پوی دا حیوانات هم لګو خياري اپه نه راته نو هغه اس په می والا دا واګینه اونې ولا او چک می ورکړه دنه میکړه نو چې دې څنګه را رسیدل او د دریاب دې میانست شو موسی علیہ السلام پورې وته په کونټه دې بیا دریاب له اوس یا ویلا چې ټاس شو دریاب وجنګي مکمل نو بس خدای غرق کړل ټول تباش نو حضرت جبريل علیہ السلام حضور پاک ته فرمایش کوي بخاری حدیث ته جی وی دا الله رسوله وی که هغه وخت د فرعون چغې دی اوریدل وی دا دریاب د ویخ نمی او تور خطر او چتا کړه او د فرعون په داخله کې مې ومنډله اسنه چې د خدای په چې رحم راشي او دا چغې وی او خدای پاکي چې د توبه قبول نه کړي علما لیکي دې نه معلومیږي چې د بدعمله سړی او د ګناګار سړی فرشتین دشمنان وي څنګه په د خدای رحم نه او مسلمان وته خیره کوي د قرنګ فرشتین وته خیره کوي او د غیم په رحم نه دا د موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام لم خدای معجزه ورکړي قرآن شریف کې الله چې کم سړی با د برګي مرض بیمارو هغه په لاس راخ کې ټیک ټاک بشي حالانکه هغه زمانہ کې برګي مرض لا علاج مرض اوس هم داسې خاص علاج نشته ډاکټران کوي خو 100% یقیني خبره نه ده او چې کم سړی به د مور نه پیدا لوندو یو سړی عارضی سترګو کې فرق راشي علاجو کې خدای پاک یې جوړ کړي نه چې بالکل نظر به پکې نو پیدایشي لوند حضرت عیسی علیہ السلام په لاس راخ کې خدای به جوړ او دینه غټه معجزه واله چې کم سړی به مړ دی براغه او پاغه مړی به لاس راخ کړ او قم باذن الله نو عبادت پامسه د ابلیس بچیو پراغه زور قبر اوچتا دا آدم علیہ السلام زوی رشاد خطاش زور قبر چې پراغه چا وتوی دا زور قبر ته مړی جمع دکې دا جمع د کول شي ودا الله فاذن ال تودرد بقم باذن الله دی جمع شو الله وت قبر اوشلو تروت ساوی د جلالین محشر غلی کلی دی
چې راووت دا نیم سر او نیمه ګیره سپینو ورته وی دا ولې وی تا څه چلو کو وی د الله پیغمبر عیسی دا مال الله معجزه را کړې په هغه معجزه ترا جمع دې شوي روز بس کېږي اوس په دې الله ته سوال وکما نو بیا به مړ شي د قبر کې به دې خخ کو او تسوي وتوي چې تاوي چې قم باذن الله نو ما ویګنې قیامت شو دا نیم سر او نیمه ګیره مې په دغه هیبت سپین شو اوس ما بیا وجنې بیا وی خانو یو مهرباني وکړه زه چې کله ما نسا وتې ده د زنکدن سختې والې ما نو هغه د زنکدن تریخوالی مې اوس په خوله کې پروت دی دا مهرباني وکړه چې عثمان ساو باسې نه الله ته دا درخواست وکړه چې دوباره د زنکدن د سختې نه بچ شم زمانونو ډېرې خطرناکې مرحلې را روانې د ټولو نه لومبۍ خطرناکه مرحله چې زمونږ ستاسو په سر ده هغه د زنکدن سخته ده الله دې مستعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د بدعمل انسان نه چې فرشته سو باسی دا د حضور پاک مبارک وینا ده داسې مثال دی لکه سسپار اوس پنه چې په اور کې سرکه او مالوچ لامده کې او دا پکې راکاږي لوخړې وي دقه سدا ساده د په دې رګونو کې راخلي کېږي دا رګونه لوخړې وي او حضور پاک یو بل مثال ورکي وی لکه کما اونه چې د غنو ډکره د ازغو ډکره د غنو اونه او هغه څنګه د په دې رګونو کې خوري وي د غنو هغه څنګه او هغه اونه ترا کاږي او هغه څنګه د غنو د په دې رګونو کې راخلي کېږي قسم دې رسول الله مبارک فرمایي وی دا ساچتی و باسی نوی دی سا سره د رگونو نه د غوخه او د وینې قطرین بار رو دی الله دې مستعد او د نیک عمل انسان نه چې زنکدن کې فرشته سو باسی وی دا سه مثال دی لکه یو ازغه کې د چا د خپې نه باسی ازغه او یا لکه یو مشکی او دا هغه مشک نه یو ساس کې وبلاندې تویږي ده یو مثال نو الله نه سوال وکړه چې ما بیا الله د زنکدن د سختۍ نه وساتي دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه ماشومانو ته به سیزونه خور ماشوم به ولاړو ته بچې ورشه کنه جړل به ولې جان ناغه به ډوړې پسې جانم یا میوه پسې جانم ورشه په پلان کې الماره کې د نمور التمیبه پټه خو د رضان لراوان ماشوم بلاله غ الماره ته به وخت شي به راواغش مور ویم کم زینه دې را پیدا کړ پیسې چې کم سيزونه به خلکو کور کې پټ ذخیره کړیو حضرت عیسی علیه السلام باغ سيزونه ورته خودل دا دغه معجزه زمانو داسې زموږ د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات معجزې په ټولو کې غټه او لویه معجزه دا قرآن شریف دی ولی استاسو په پویو ولی لویه معجزه ده قرآن شریف کې چې کوم علمونه دي دومره علمونه په یو کتاب کې نشته او قرآن شریف الله نازل کړي په کوم پیغمبر دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی پیغمبر ته بل نشته او په کومه میاشت کې رمضان بهترین میاشت ته بل نشته په کومه شپه کې چې ليله القدر د برکت او د عظمت شپه ته بل نشته او چې په کوم کلی کې نازل دی مکه مکرمه دا غینه قیمتي او بهترین کلی بل نشته قرآن شریف کی وہ سورت تے سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین نو علماء یو مانا خدا کئی مشہور مانا خدا دا چې اللہ وی زمان پہ انذر قسم الدین پا عربے کی انذر تاوے
او انذر په میوو کې بهترینه میوه ده. یو کتاب د حیات الحیوان هغه کې د حیوانات واقعات دي. هغه د حیوانات مختلف قسمونه او مختلف سیزونه لیکلي دي، خو په بعضې ځایونو کې د دې میوو خاصیتونه هم ذکر کړي. نو هغه لیکي وی په میوو کې میوه انذر هغه میوه ده، انذر په ټولو میوو کې انذر هغه میوه ده چې دا د انسان نه مخکې بل چا نه دی مسه کړی، بل چا ته فایده نه ده اخیستې. هغه وی څنګه؟ تاسو ته پته ده انذران چې د چا په ځای کې وي، خلک وي پلان کې د انذر ګل دی. د انذر ګل چا لیدلی دی؟ نه. هره میوه چې جوړېږي لاول ګلي، د ګل نه پس د هغې نه میوه جوړېږي. نو په دې ګل باندې صاحبه دا مچۍ بڼېږي، هغې ته خپله فایده اخلي. مچان راځي هغې ته خپله فایده اخلي، خوږوالی پکې وي. ماشي راځي هغې پې بڼېږي، هغه خپله فایده ته اخلي. نو چې دا ګل نه کوم وخت میوه جوړېږي، نو په هغه میوه کې دننه بیا هغه بعضې حشرات که ماشي وي او که بل شي وي هغه خپل اثرات ورپرېږدي. او انذر هغه میوه ده چې د دیم ګل شته، دا نه چې ګنې ګل یې نشته، خو هغه ګل تر ننه پورې ماشي د شاتو مچۍ او مچم په خپلو سترګو نه لیدل، هغې هم ته فایده وانغېسته. نورې میوې به تاله فایده درکوي، خو د هغې د ګل نه او د هغې د غوټۍ نه به مخکې د حشراتو او د مارغانو فایده غشتي، وروستو به دې ته فایده اخلي. دا هغه انټچ میوه ته دی وایي، دې نه به صرف ته فایده اخلي، ګل نشته. امرود کې دننه چینجي کېږي، سیو کې دننه چینجي کېږي، په میوو کې دننه خامخا د هغې مناسب چینجي کېږي، خو په انذر کې به اوسه پورې چې د چا چینجي نه لیدل. خو خواږه میوه ده، فایده پکې ډېره ده، ځکه پې الله قسم خوري. زیتون هغې باندې هم الله قسم خوري. زیتون بهترین شی دی. اوس هم ډاکټران وایي د زړه مریض دپاره هغې وي د زیتون تیل استعمالوي، کولیسټرول ختمي، د زړه رګونه کولاوي او ډېرې فایدې یې. لیکن بعض علما دا معنا کوي و طور سینین کوه تور یادوي، یو لوی غر دی. بعض علما وایي چې نه، والتین والزیتون د تین نه انذر نه دی مراد، تین یو غر دی، جبل تین ورته وایي. جبل تین دا هغه غر دی چې حضرت داود علیه السلام ته الله د دې غر د پاسه زبور نازل کړی. والتین زما دی په هغه جبل تین غر قسمی چې ما داود علیه السلام له د دې غر د پاسه زبور ورکړی. او زیتون دا بیت المقدس کې غر دی. د زیتون هغه دانی بوټي تم وي، تیلو تم وي زیت، لیکن دا غر د جبل زیتون وته وي په بیت المقدس کې. معنی څه شوه؟ زما دی په هغه جبل زیتون قسمی چې کم جبل زیتون سره ما د پاسه ما عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی دی. و طور سینین هغه کوه تور باندې زما قسمی چې په کم کوه تور کې ما حضرت موسی علیه السلام لا تورات ورکړی دی. وهذا البلد الامین او په دغه خار د مکې مې د قسمی چې په کم خار کې ما حضور پاک لا قرآن ورکړی. د تین صفت ونکه، صرف و تین استعمال شو، جبل تین. د زیتون صفت ونکه، جبل زیتون، صرف زیتون وی. تور سینا صفت ونکه، او دغه خار چې قرآن پې نه پکې نازل دی هغې سره د امین لفظ استعمال. هذا البلد الامین، هغه خار باندې مې د قسمی کم خار کې مې حضور پاک لا قرآن ورکړی دی. امن والا خار، حفاظت والا خار، من دخله کانا آمنا، چې څوک ورننه وتل دی محفوظ شو. ستا وینه به پکې محفوظ وي،
ستا عزت به پکې محفوظي، ستا مال به پکې محفوظي. نبی علیہ السلام فرمایي چې که بل ځای یو شی